نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د اتوار د ورځې ډیره زیاته عظیمه شانه او ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. یو صاحب دا وی چې ما د اتوار د ورځې د وظیفه د ژوند معمول ساز کو او ما به هر اتوار د وظیفه کوله. وای الله پاک دومره مال او دولت را کړی، دومره پیسې را کړی، دومره رزق را کړی چې زه اوس په لکونو باندې زکاتونه ورکوم، زه اوس په لکونو باندې خلکو سر امداد کوم. نو که تاسو هم داسې غواړئ چې ستاسو مالی حالات دې دا بهتر شي، که تاسو هم دا غواړئ ستاسو کار د رزق داسې ورشي، که تاسو هم دا غواړئ ستاسو ماشومان دې ښکلی مزیدار اعلی ژوند تېر کړي، ښه تعلیم وکړي، ښه ځای کې نوکران شي، نو دا وظیفه هم ستاسو لپاره ده. نن د اتوار ورځ ده، دا وظیفه نه مس نشي. او دغه رنګې په کمنټ کې د اجازت دپاره الله اکبر لازمن ولیکئ او دغه رنګې په خاص دعاګانو کې د شمولیت دپاره خپل نوم خپل مسله ده ولیکئ. انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به دا کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډېرو زیاتو معززو خویندو ورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته عظیمه شانه او ډېره زیاته رقمال ده. نن د اتوار ورځ ده، کوشش وکړئ دا وظیفه ځان سره وکړئ. که چا د وظیفه په بله ورځ باندې میلاو شي ځان سره هسې وکړئ چې کله هم د اتوار ورځ راشي دا وظیفه وکړئ، خپل ژوند خپل قسمت تقدیر دا بدل کړئ. الله پاک انسان ته ګوري چې دا انسان څومره چاهت کړی، دا انسان څومره څه غواړي، دا انسان د ما نه غواړي نه غواړي. نو انشاءالله العزیز د هغې مطابق الله پاک د انسان ته ورکړه کوي. نن سبا حالت داسې دی چې انسان یوې روپۍ ته محترم دا محتاج شوی دی. کوشش کوي هر یو کار کوي. مخکې به خلکو چا به ځان ښودو، دیاړي به یې کوله، چا به نه کوله. نن سبا هر یو سړی محترمو دا کار کسب ته دا راپرېوتی دی، ځکه چې په کور کې ناستل دا ډېر زیات ګران کار دی. نه چې محترمو کوم وظیفه ده، یو صاحب دی او ډېر زیات مالداره سړی دی. هغه څه وایي، وایي زه څنګه مالداره شوم؟ وایي زه داسې مالداره شوم چې دا کومه وظیفه د اتوار د ورځې ده، نن چې کومه زموږ وظیفه ده همدغه وظیفه یې کړې وه. وایي دا وظیفه ما هر اتوار کوله، هر اتوار به کوله، خو الله پاک دومره مالداره کړم، دومره چې نن زه په لکونو باندې خلکو له زکات ورکوم، خلکو سره مرسته کوم، امداد کوم. الله پاک دې موږ او تاسو هم داسې ساز کړي چې بل چا سره مدد کوو، بل چا سره امداد کوو، داسې نه چې د بل چا نه والو، کوشش را کوو. نو نن چې کومه وظیفه ده محترمو کوشش وکړئ که خپل رزق دا سیوا کول غواړئ، که چېرته مال او دولت دا سیوا کول غواړئ. دغه رنګې محترمو مسلمانانو په خپلو ماشومانو باندې بهترینو سکولونو کې په ښه کالجونو کې سبق ویل غواړئ. هغه پیسې غواړي، د پیسو دپاره، دولت دپاره، روزګار دپاره، کامیابۍ دپاره، د رزق دپاره همدا وظیفه نن شروع کړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ډېر زیات خیر راپېښ کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده هغه داسې ده. د وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې شي چې تاسو به درود ابراهیمي دا به ووایئ، یو یې شمېرئ: اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد تر آخره پورې. بیا به د هغې نه بعد 1100 پېرې دا کلمات ووایئ: یا الله وافتح لنا فإنك خير الفاتحين. يا الله وافتح لنا فإنك خير الفاتحين. اے الله زمونږ دپاره کولاو که، بېشکه ته کولاو ښوونکی. اے الله پاکه موږ له فتح راکه، موږ له کامیابي راکه، بېشکه ته کامیابي ورکوونکی. که دولت غواړې، پیسې غواړې، رشته غواړې، حاجت دی، هر څه به انشاءالله دا پوره کېږي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.